په روایاتو کې راځي دغه شان دی چې حق تعالی شانه یعنی الله رب العزت د هغه انسان په دې آخري عشرې کې مغفرت نه کوي. هغه انسان په دې آخري عشرې کې مغفرت نه کوي چې څوک په خپلو منځو کې رشتې ختموي، په خپلو منځو کې رشتې ختموي، تعلق ختموي، تعلقات ختموي، هغې سره لین دین ختموي. الله رب العزت په دغه ورځ باندې په دغه مبارکو شپو کې چې د لږ شپې دي الله رب العزت دغه انسانانو ته او دغه چې څوک رشتې ماتوي رشتې ختموي هغه انسان دغه شانتې په روایت کې راځي چې صله رحمي چې کومه ده دا په عرش پسې نښتې وي، عرش یې نیولی وي. الله رب العزت په دې شپې باندې وایي چې یا الله زه چې چا ختم کړی یم، ما باندې چا تعلق ختم کړی ده، صله رحمي ورته وایي چې یا الله او خلق ختم کړي، د هغو دعاګانې مه قبلوه. عزتمنو چې مونږ او تاسو په خپل ځان کې سوچ وکړو، ما نه که رشتهدار نه ده خفه، ما سره که رشتهدار نه کوي. زما نن ډېر داسې خلک شته چې هغې په خپلو منځو کې اتفاق اتحاد یعنې مینه محبت نه روانېږي. ګوره ورور او خور ډېره غټه رشته ده، پلار او مور ډېره غټه رشته ده، خورزه او خوریا ډېره غټه رشته ده، ورېره او ورېره ډېره غټه رشته ده، تره زوی او تره ډېره غټه رشته ده. دغه رشتې چې مونږ او تاسو په خپل برقرار وساتو، حدیث کې راځي، حدیث پاک کې راځي یو هغه قدم چې الله رب العزت دپاره اودس وکړي او دا د فرد مونځ طرف ته روان شي، الله رب العزت دې انسان ته هر قدم باندې نیکۍ لیکلی کېږي، بلند کېږي او هر قدم باندې به خطا یې معاف کېږي. یو وایي یو بل قدم هم ده چې هغې هم دغه اجر او ثواب ده، هغه اجر او ثواب کوم قدم ده؟ دا قدم چې څوک رشتهدارو سره ملاقاتونو دپاره ځي، خپل خاندان کې د ملاقات دپاره ځي، الله رب العزت هغه دپاره هم دا ثواب اجر لري. که مونږ او تاسو کمزور یو، اخري امت یو، مونږ او تاسو نه به خطایانې کېږي، مونږ او تاسو ډېر کمزور یو. دغه شپې او ډېرې بختورې شپې دي، روغ ورځې روژه ونیسو، روغه شپه مونږ اولاد ته عبادت کړو، ښه معاملاتو طرف ته وګورئ، هر یو انسان ترې خفه وي، روغه شپه به عبادت کړي، الله ته نه ده قبول، روغه شپه ذکر اذکار وکړي، خپل رشتهدار دې ساتلي. دا مونږ او تاسو دا وکړو چې خپل رشتهدارو سره صله رحمي وکړو، هغې رضا کړو، هغې سره